صاحب دا د مینګوري ښار ډېر تاریخي ځای دی. دا مارکیټ وړوکی مارکیټ ته ښکاري، خو دا مارکیټ داسې نه دی. دې ته وایي بارګین. اوس د بارګین یو معنی ده، خو په بارګینینګ دلته په مشهور په بل څه دی. دلته به پوخا ګړۍ خرڅېدې او الکترونیک سامان به خرڅېدو، د یو ځای نه بل ځای نه به خلک راتله، ارزان سامان به اخیستو. او دا به ویل کېده چې یاره دلته د ارزان سامان سره سره د غلا سامان وي. ما ته اوس دا پته نشي چې دا به غلا و که نه و، خو زیاتره به دلته ګړۍ وي او ټیپونه به و، دغه به و. هغه ټرینډ بدل شو، اوس دلته یې موبایلونه او د موبایلونو نور سامان. نو که څوک په مینګوري کې یا په سوات کې ژوند کوي، نو هغه ته د دې بارګین په دې جي ټي روډ باندې دې بارګین پته وي. دلته به تاسو اوس وینئ ځای په ځای به د خلکو سره هر قسم دا موبایلونه یي، زاړه نوي د هغې اکسسري به یي او په ارزان ریټ به میلاویږي. نو راځئ چې وګرځو چې یاره دا بارګین کې نن سبا څه خرڅېږي. پخوا خو ټولې ګړۍ وې او مختلف سازو سامان و، خو چې اوس پکې څه دي. صاحبه دا وګوره، په د پخواني دور هغه سازو سامان لکه ګړۍ لا اوس هم دلته شته، چې دا د ګړو ډېر غټ مارکیټ و، د زړو ګړو، نوي ګړۍ او هر قسم ګړۍ به میلاوېدې. هغه یو زموږ مشر ناست دی او اوس هم ګړۍ ټیکوي. لکه اوس خو بیا د ګړو هغه دور لږ لږ راغی، خو په څه وخت کې پکې بلکل بند شوی و. یو 40 کاله د دې محمد دلته وشو، خپل کار هغه شان کوي او خپل رزق په دې ځای کې ګټي. او تاسو دلته وګورئ چې دلته به د سوات د هر ځای نه خلک راغلي، ځکه چې دا بارګین مشهور د دې لپاره دی چې دلته ارزان او د کم څیز چې ستا په کار یا دلته میلاویږي، خو په زوړ او کېدای شي چې نوي سامان پکې میلاویږي. خو دلته به دې کې یو بره چت دی، هغې ته هم خېږو. ښه دې ته هم ګړو له راتلو، هغه مونږ چې واړه وو نو مونږ به ګړۍ اخیستې، ارزانې ګړۍ به مونږ ته میلاوي. هغه پخوانۍ پړوۍ دي، پړوۍ بدلې شوي نه دي، او چاټۍ هم هغه پخوانۍ ده. خو د بده مرغه په چاټۍ کې اوبه نشته، تش دغه پکې پروت دی. دې کې نه به مونږ اوبه څښلې. ښه او دلته به پخوا ډېره ګڼه وه، ګړۍ به پرتې ځای په ځای، سامانونه به وو، سیارو، ډي وي ډیانې. اوس خو هغه هر څه ختم شو، په دې ځای باندې به خلک ناست وو او سوداګانې بیې به یې کولې. اوس خوشی پروت دی وروره، د ګړو چې کم دور و هغه دور ختم شوی دی. اوس پکې دا وګوره موبایل یې پرتې دي، موبایلونه دي پکې ځای په ځای، او ټیبلټ یې پکې هم پرتې دي. مطلب دا دی چې سازو سامان د هغې هغه اکسسري هم میلاویږي.